بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو، یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر امین الله مومند یم. دغه وخت را سره مولانا محمد شفیق صاحب ناست دی. نننۍ چې زمونږ کومه موضوع ده هغه ده رمضان المبارک او زمونږ ذمهداري نه چې په رمضان المبارک کې زمونږ څه ذمهداري جوړیږي او موږ ته چې د اسلام څه حکم راغی. نو دې حوالې سره به مولانا صاحب تاسو ته په هغه موضوع باندې خبرې کوي. جی مولانا صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان المبارک لکه دا په اسلامي میاشتو کې نهمه میاشت ده او دې میاشتې ته خپل جداګانه حیثیت او مقام حاصل دی. د دې په شرافت او په عظمت باندې خو د الله کتاب بالکل صراحتا ګواه دی په دې باندې چې الله رب العزت په سوره بقره کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا لوی فضیلت دی چې الله کم دې میاشتې ته ورکړی دی. هغه دا چې په دې میاشت کې الله رب العزت خپل عظیم الشان کلام یعنی قرآن مجید دا نازل کړی دی او بیا خاص کر په دې کې چې کومه په اخرنۍ عشره کې چې کومه شپه راځي او هغه شپه د لیلة القدر شپه ده او هغې ته نبي صلی فرمایي خیر من الف شهر، یعنی مطلب د زرو میاشتو نه افضله شپه ده. لکه په سوره قدر کې الله رب العزت فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. نو دا هغه مبارکه شپه ده د لیلة القدر چې په دې کې الله رب العزت د قرآن نزول کړی دی چې د زرو میاشتو د عبادت نه افضل شپه ده. او خاص کر صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې الله ای د الله رب پیغمبره تیر شوي امتونو عمرونه خو چې کوم موږ نه سیوا او زموږ عمر کم دی، نو چونکې زموږ عبادت به کم وي، الله رب العزت دا موږ ته یو پیکج راکړ په دې لږ وخت کې، مطلب په یوه شپې په عبادت کې تقریبا د 83 سال عمر داغي برابر ده. نو دا یو لوی فضیلت دی چې الله موږ تاسو ته راکړی دی په دې شپه چې چا عبادت وکړو، نو دومره لوی فضیلت دی. او بله خبره دی کې دا ده چې رمضان المبارک دا د دې نوم دی چې مطلب رمز په عربی کې ویل کېږي سوځېدلو ته، کسی چیز کو جلا دینا یا جلانا، مطلب دی کې الله رب العزت د دې مؤمنانو دا ګناهونه څه کوي، دا رجوي بالکل سوځوي ختموي. نو په دې کې د ډیرو خلکو مغفرت کیږي. په دې شپه باندې الله رب العزت اعلان کوي یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے د ګناه کوونکې انسانه راشه اوس توبه وباسه چې الله رب العزت د ګناهونو څه معاف کړي، او اے د خیر طلبګاره چې ډیر کوشش دی کاو چې زه په خیر کې په نیکۍ کې په عباداتو کې مخکې شم وړاندې شم، نو الله فرمایي یا باغی الخیر اقبل، راشه را مخامخ شه اوس نیکۍ وګټه، ښه ډېرې نیکۍ وګټه. نو الله رب العزت رمضان المبارک دا میاشت د دې دا روجې په موږ او تاسو باندې فرض کړي دي. لکه صوم وی، روجه وی، الامساک، امساک وی را بندیدل د څه نه، عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے سے اور اسی طرح جماع کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، اسے کہتے ہیں صوم. دې ته څه وایي، روجه ویلې کېږي. نو بیا خاص کر چې دې سړی صرف دا وایي چې یاره زه د خوراک او د څښاک نه بس منع شم، نه د دې سره هغه منهیات ناروا کارونه چې موږ به په غیر رمضان کې کول، نو هغه خو په طریقې اولا د هغې نه چې کوم دی منع راغلی ده. حلال شیزونه یعنی خوراک څښاک وغیره دا حلالو که نه په تا باندې، خو لیکن د رمضان په وجه باندې د حلال شیزونه په تاسو شو بند شو. نو ته راته دا ووایه چې هغه شیزونه چې الله رب العزت په 11 میاشتو کې حرام کړي دي، د سترګو غلط استعمال، ګناهونه، غلا او وغیره وغیره چې کوم دوکي فراډونه دي په کاروبار کې، قسمه قسم دوکي دي، سودخوري ده وغیره، دا ټول نو تا خو دی چې دا شیزونه چې کوم مخکې نه حرام دي هغه به څرنګي په روژه مبارکه کې هغه څه شي حلال شي. مطلب د حلالو شیزونو نه بندیز راغلی دی، نو د حرامو نه خو په طریقې ای او لا چې کوم دی هغه شیزونه موږ بند کړو. او دا د حدیث نبی علیه السلام فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به، چا چې په دې روژه کې غلط کارونه پرې نه خوستو، غلط عمل پرې نه خوستو، نو فلیس لله حاجه، الله ته هېڅ حاجت د دې نشته ان یدع طعامه و شرابه، چې د دې خوراک پرېږدي او څښاک دې پرېږدي، نه. مطلب د دې حدیث دا دی چې ګورئ د دې خوراک څښاک صرف روژه دا نه ده چې صرف خوراک څښاک نه ځان بند کړي، بلکې د دې سره سره هغه کارونه چې کوم ناروا کارونه دي د هغې یو تربیت دی، یو ټریننګ دی په دې رمضان المبارک کې، او 11 میاشتې د هغې د تربیت لاندې به ژوند تېرول دي. دا خو رمضان. او بیا د هغې ذمهدارۍ په موږ باندې کمې ذمهوارۍ راځي د رمضان المبارک نه. نو که تاسو وګورئ که نه په رمضان المبارک کې انسان ته د لوږې یو احساس او د تندې دا احساس دته ملاویږي،
نو دا موږ ته دا وایي چې بالفرض هغه خلک چې د 11 میاشتې د لوږې او د تندې سره د هغې زندګي وه نو هغې احساس ځان کې پیدا که او د هغې سره غمخواري، د هغې سره امداد، د هغې سره تعاون، او بیا خاص کر که په دې وخت کې موږ نظر وکړو نو تمامو مسلمانانو ته دا لکه یو قسم اپیل دی چې دا یو ښکلې او موقع راغلې ده د امداد کولو، چې خلکو سره امداد وکړی شي. ولې په تمامه دنیا بالعموم او خاص کر بالخصوص په پاکستان کې چې د لاکډاون دی په ځای باندې چې کوم غریبانان دي، دیړیمار دي او د هغې کارونه بلاک شوي دي، دغه شوي دي، بند شوي دي، نو د هغې سره امداد دا یو بهترین عمل دی. اسیم نبی علیه السلام فرمایي په رمضان مبارک کې که چا یو خصلت یو عمل نفلي باندې راتګ وکړي داسې دی لکه فرض عمل باندې دومره اجر الله ورکوي، او فرض بیا الله رب العزت په اویو فرضو باندې بدلوي. نو مطلب 1 روپۍ دا په اویو باندې الله رب العزت بدلوي. نو ته دې ته سوچ وکړه. نو دې د وجې نه موږ ته دا رمضان المبارک هم دا خبره ښیي چې دا لوږه چې لکه تی پریشانه کړي، دا تنده لکه تی چې پریشانه کړي، داسې ډېر خلک دا شته چې غریبانان دي او د تندې او د غربت سره بالکل امداد کول پکار دي. دا موږ ته یو احساس راکول. کوېسچن پکې بل اډ کوم چې دا رمضان المبارک ډېره برکتي میاشت ده او په دې کې عبادت کول پکار دي. دا د رحمتونو، د جهنم نه د نجات او د هر قسم مصیبتونو نه د نجات میاشت ده. بالکل. نو زما خپله سرایه سوچ دا و که چېرته په دې میاشت کې دغه وبا چې کومه راغلې ده که په دغه میاشت کې دا ختمه نه شي، الله پاک په موږ باندې ونه رحمیږي، نو زه هم دا نور چې دی مخکې یو داسې مخ اختیار نه کړي چې ډېره تیزه لاړه شي. نو په کار څه دي موږ له دې وخت کې کم عبادت کول په کار دي چې دغه وبا نه دا خبره چونکې رمضان المبارک دا د توبې او د استغفار ډېرو خلکو ته الله په دې میاشت کې بخښنه کوي او مغفرت کوي او الله رب العزت ګناهونه معاف کوي او توبې الله رب العزت قبلوي. چونکې دا د توبې د قبلولو یو بهترینه موقع ده چې دا موږ د لاس نه ونه باسو. زه وایم چې وکتلی شي که نه په دې عالم باندې چې دا کوم وبا راغلې ده نو د دې واحد علاج دا دی چې ټول توبه طیب شو الله ته. ګوره موږ به چې کوم دی غلاګانې کولې، موږ به چې کوم دی په ناب تول کې وغیره کې کمی شو، دارنګ چې کوم حقدار بنو هغه ته به موږ چې دی حق ورکول، هغه به د هغې چې کوم حقدار بنو دغسې مستحقینو ته حقونه نه ملاوېدل. نو دې د وجې نه ټول هغه ګناهونه دي چې موږ حقوق الله او حقوق العباد دواړو کې ظلمونه سیوا کېدل، دا ټول هغه کارونه دي چې الله رب العزت د غضب او د قهر په وجه دې سره الله رب العزت غوسه کېږي او په دې سره د الله قهر متوجه کېږي. نو موږ دې کې توبه او استغفار وکړو، ډېر زیات الله ته وجاړو او د قرآن تلاوت لکه چونکې په دې کې ډېر کول پکار دي او الله ته عبادت، نفلي عبادت چې څومره کېدلی شي په کورونو کې منګه دا وخت ډېر زیات په کور کې دا وخت تیر کو. اسیم نبی صلی فرمایي لا تجعلوا بيوتكم مقابر، تاسو د خپل کورونه قبرستان مو جوړوئ چې مطلب مونځ پکې نه کېږي، قبرستان کې مونځ نه کېږي. نو داسې کور نه قبرستان مو جوړوئ، نفلونه کوئ، تراویح په هغې کې کوئ، عبادتونه او نوافل پکې کوئ، تهجد پکې کوئ، د قرآن تلاوت پکې کوئ. دې سره به د ماشومانو تربیت هم کېږي او الله ته ټول چې کوم د توبه طیب شي اجتماعي لکه حضرت یونس علیه السلام قام ټول واړه زاړه ټول هغه الله ته توبه طیب شو او توبه او استغفار شو. الله رب العزت هغه وبا او هغه عذاب څه ختم کړي ان شاء الله. الله رب العزت به د دې په ذریعه باندې موږ ته دا وبا به ان شاء الله ختمه کړي او سره احتیاطي تدابیر چې کوم ښودلی شوي دي دا مست دي او دا ضروري دي چې دا احتیاطي تدابیر موږ ټول څه کړو اپناو. صحیح. قدرمندو دغه وخت تاسو مولانا صاحب ټولې خبرې واورېدلې. اوس په کار ده چې موږ په دغه خبرو باندې عمل وکړو او عبادتونو له زور ورکړو. ما یو کوېسچن پکې منځ کې وکړو چې لکه دا یو میاشت ده چې د نجات ته د هر قسم مصیبتونو او ازمایښونو نه د نجات میاشت ده. په دې میاشت کې چې دی زموږ به مغفرت کېږي، په دې میاشت کې چې دا د رحمتونو میاشت ده. نو موږ له پکار دا دي چې موږ عباداتو ته زور ورکړو، نفلي عبادات هم وکړو او فرایض خو چې بالکل پرېنږدو. اکثر هلکان موږ ټول که داسې وګورو چې موږ یو ځای کې ودی نو بس هغه جمع ټایم تېر شي. نو به هر حال روژه کې کم از کم نه دي پکار چې موږ نه جمع سره مونځ هم قضا شي. نو عباداتو ته به زور ورکړو او انشاءالله د الله نه امید دی دغه وبا به انشاءالله د اختره پورې ختموي. دا د الله نه زموږ یقین دی. نو تاسو عبادتونو له زور ورکړئ، دغه کومې خبرې چې وشوي په دغه باندې عمل وکړئ. ډېره ډېره مننه، په الله مو سپارم. شکریه. جزاک الله.